او سرم ونه خوري وسکي ښه ما ته خپله دا مسله د یوې زنانه د طرفه راغلې وه وی مولي صاحب 2 زامن مې جدا شوي دي ما ته وې ته وبه کې د سری نو وی مولي صاحب بېګا شپه په تمه ومه چې د ده د ښځه ډوډۍ راوړي ما وی د ده دا به راوړي وی زما دې د الله په ذات قسم وي چې په ما بېګانۍ شپه وږې تېره شي د دې مور تپوس په الله د چا نه کوي دا بچې به دې قبر ته کوزیږي که نه السلام علیکم ملګرو جنید خان ما ویډیو لږه مکمل وګورئ یو اهم پیغام پکې در سره لرم نو ویډیو لږه مکمل وګورئ چې مخکې ضرور شریک کړئ راځئ ویډیو طرف له ځو دا بچې د حج او عمرې له څه ځي دا بچې دا مدرسې ولې چلی څه مدرسې چلی څه له دې تبلیغ له ځي څه له دې حجونه او عمرې کوي چې کور کې د مور دا حال دی الله به د دې مور د نفقې تپوس کوي انشاءالله دا وږې شپه چې ستا مور تېره کړې د دې تپوس په الله د چا نه کوي نو د چا چې مور شته دی نه هی ورپسې ارمان کوي او چې د چا شته یې په قدر باندې نه پوهېږي یار ډېر د افسوس مقام دی داسې خلک اوس په دې زمانه کې ګوره چې خپلې مور سره داسې سلوک کوي خپلې مور سره جي د مور روټۍ ته ایری چې مور له به روټۍ هم وروډلي توبه خدای توبه مخکې وګورئ جي دارونه تقسیم وکړي دا زامن نو دا پلار یې په ژړا شي بلکل نو موږ دې پلار نه تپوس کوو موږ وایو پلاره ته ولې ژاړې نو پلاره سړه نری شوی چې عمر تېر شوی هغه وایي مولي صاحبو یو داسې وخت و چې دا بچی زما واړه و زه خو لوی وم نو دا یو بچی راشي وي دا زما ابو دی نو دې غېږ ته یې وخېږي نو بل راشي وي دا زما ابو دی ته ترې اپله شه بلکل نو په دې پلار باندې جنګ یو وایي زما ابو دی بل وایي زما ابو دی بل وایي زما ابو دی تاسو لیدي نه دا واړه چې کله دا دغه جدا کېږي بیا که نه دا زامن و دا پلار یې بوډا شوی نو چې دې جدا کېږي که نه نو یو چې مونږ ولا تقسیم وکړو نو مونږ وایو دا پلار د چا دی پکې لکه نو یو وایي دا د ده پلار دی هغه بل وایي ستا پلار دی هغه بل وایي ستا پلار دی نو پلار وایي هغه وخت چې یو به وایي زما پلار دی بل وایي زما پلار دی نن مې په سپینه ږیره یو تپلی او بل مې بل تپلی پلی که نه پلی وایي دا ستا پلار دی بل وایي ستا ته د چا نه پیدا یې چې دا د ده پلار دی ته د چا نه پیدا یې دا مور د چا مور ده دا 2.5 کاله متیازې تا په چا کړي دي په دې مور دي نه دي کړي نو مور او پلار بیا یو بل تپلو دا یاد ساتئ یاد د دې علماو نه تپوس وکئ د دې مفتیانو نه تپوس وکئ که یوازې په حج او عمره خلاص شوئ نو مال نوم بدل کړئ بلکل بلکل خلاصې یوازې په حج او عمره نه دی غوړې یوازې په تبلیغونو خلاص شوئ نو مال نوم بدل کړئ که یوازې په مدرسو چلولو خلاص شوئ مال نوم بدل کړئ رضا الرب فی رضا الوالد دا د رب اټلی قانون دی رضا د رب په رضا د پلار کې ده چې پلار خفه دی زه خفه یمه که پلار خوشحاله دی زما د طرف نه اعلان د رضایي بلکل جی بلکل چې مور او پلار دې نه بخي کنه الله پاک دې نه بخي ګوره زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم د شپو کالو چې مور ته جدا شوه او لا پیدا هم نو چې پلار یې وفات شو د شپو کالو په عمر کې د خپل مور جدا شوه چې کله د نبوت ملو شو نو دوی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم خاتم النبیین فرمایل کچره زره ماسوتن په مونږ ولاړ او مور مال आवाज کړی و چې اے محمد بابا سلام سر خول او زب ډایرک مور لوتلم د مور حکم به منلو د مور دومره ویډیو د ګوره او نن سبا تاسو خو وګورئ چې د مولانا صاحب بیان وکړو چې د مور روټۍ ته هم یې راوړه ماسخوتن یو وی چې مور وی چې یو زوی به مې روټۍ راوړي او بل وی چې لکه بل زوی به مې روټۍ راوړي خو مور له چا روټۍ یو نړه مور ټوله شپه مطلب نهاره نهوره تېره کړه داسې میاندې هم شته ګوره او داسې بچي هم بدبخته بچي شته دا به سبا هم دی نه به هم بچي پیدا کېږي هم دی سره به هم داسې سلوک کېږي چې چا خپل مور پلار سره ګوره په دې دنیا چې تاسو وکړه که نه نن سبا الله پاک هم په دې دنیا وباسي که چېرې تا له مور پلار عزت وکړو نو ستا بچي به هم ستا عزت وکړي نن ته د چا بچی سبا به تا نه څوک پیدا کېږي سبا به ستا نه بچي پیدا کېږي هم دا ټولې بدلې به درنه اخلي که د مور خدمت دې کړي ستا بچي به هم ستا خدمت وکړي او که د مور پلار خدمت دې نه کړي که نه ستا بچي به هم د ستا بېعزتي کوي ستا بچي به هم ته به هم دغه رنګ بېنوا پروت دی نه به څوک تپوس کوي نه به د روټۍ در کولو څوک نو د مور او پلار ډېر زیات انتهایی خیال وساتئ د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ډېره زیاته مننه والسلام